آدم علیہ السلام با آوازو کی یا احمدو اے احمدہ میدان محشر دے تمام خلق چې د آدم علیہ السلام آواز ووري ټول به د آدم علیہ السلام په طرف باندې متوجه شي. آواز یې چاته کړی دی؟ امام الانبیاء ته یې کړی دی. نبی علیہ السلام به جواب ورکي لبیک یا ابا البشر، حاضر یم د انسانانو پلارا، وای خدمت څه دی؟ لبیک حاضر یم. آدم علیہ السلام به ورته وفرمایي ستا امتي فرشتو روان کړی جهنم ته بیایي، کو څه کولی شي ورله وکوله؟ نبی علیہ السلام به روان شي فرشتو ته به ووایي دی را پرېږدی ماته، د جهنم ته مه بیایئ، دا خو زما امتي دی. فرشتې به ورته وایي نه عمر نه، مونږ ته د الله د طرفه اډر دی، مونږ ته د الله د طرفه حکم دی، مونږ به دې جهنم ته بیایو پرېښودی یې نه شو. نبی علیہ السلام به بیا وفرمایي چې دې ما ته را پرېږدی دې جهنم ته مه بیایئ. هغوی به وایي نه مونږ د الله نافرماني نه شو کولی. چې کله فرشتې خبره ونه مني نبی علیہ السلام به دا ګیره مبارکه داسې ونیسي او د عرش ته به داسې ګوري. الله دا د عربو عادت دی چې د چا نه معافي غواړي دا خپله ګیره داسې په موټي کې ونیسي، دا د هغوی د معافۍ صورت دی. نبی علیہ السلام به د خپله ګیره مبارکه په موټي کې ونیسي او د عرش ته به داسې اریان اریان ګوري او وی به یا ربي یا ربي یا ربي، وا رب زما وا رب زما وا رب زما. الله تبارک وتعالی به فرمایي محبوبه ولې څه وجه ده؟ نبی علیہ السلام به فرمایي الله تا خو زما سره وعده کړې وه الله تخزینی فی امتی، زه به تا ستا په امت کې نه رسوا کوم. الله دا څنګه رسوایي زما نه ده چې زه فرشتو ته منت کوم او زما امتي جهنم ته روان کړی دی. الله دا خو زما رسوایي ده، الله دا خو زما بېعزتي ده، الله زما امتي جهنم ته روان دی. الله صحابه به د نبی علیہ السلام سره په ګاونډ کې وي، خو خدای خبر شي چې مونږ به چېرته یو. مونږ به د نبی علیہ السلام دیدار وکړو که ونه کړو، چهره مبارکه به راته نصیب شي او که نصیب نه شي. خو نبی علیہ السلام فرمایي ما ته به په ورځې د قیامت هغه انسان ډېر زیات نږدې وي چا چې په ما باندې درود ډېر زیات ویلي، دی به ما ته نږدې وي، زه به د هغې انسان سفارش کومه. حدیث مبارک کې راځي میدان محشر دی چې کله حساب کتاب الله تبارک وتعالی شروع کوي که نه، نو د آدم علیہ السلام به الله تبارک وتعالی د خپل عرش ته لاندې ودرئ او ډېر لوړ قد به وله ورکړی الله تبارک وتعالی، په بدن باندې به شنه جوړه وي، شنه جوړه. الله تبارک وتعالی به آدم علیہ السلام ته فرمایي آدمه ستا د اولاد سره حساب کتاب شروع کومه، ته ورته ودرېږه ګوره ورته. آدم علیہ السلام به ګوري، ناڅاپي به یې نظر وغورځېږي چې فرشتو یو سړی په دیکو دیکو اخیستی او جهنم ته یې بیایي، جهنم ته یې روان کړی دی. آدم علیہ السلام چې وګوري چې دا خو د امام الانبیاء ټول وایي صلی الله علیه وسلم د هغه امتي روان کړی دی، دا خو د نبی علیہ السلام امتي روان کړی دی. نو آدم علیہ السلام به چغه کي یا احمدو اے احمده. احمد د نبی علیہ السلام خپل ذاتی نوم دی، محمد هم دی او احمد هم دی صلی الله علیه وسلم. آدم علیہ السلام به آواز وکړي یا احمدو اے احمده. میدان محشر دی تمام خلق چې د آدم علیہ السلام آواز ووري ټول به د آدم علیہ السلام په طرف باندې متوجه شي. آواز یې چاته کړی دی؟ امام الانبیاء ته یې کړی دی. نبی علیہ السلام به جواب ورکي لبیک یا ابا البشر، حاضر یم د انسانانو پلارا، وای خدمت څه دی؟ لبیک حاضر یم. آدم علیہ السلام به ورته وفرمایي ستا امتي فرشتو روان کړی جهنم ته بیایي، کو څه کولی شي ورله وکوله؟ نبی علیہ السلام به روان شي فرشتو ته به ووایي دی را پرېږدی ماته، د جهنم ته مه بیایئ، دا خو زما امتي دی. فرشتې به ورته وایي نه عمر نه، مونږ ته د الله د طرفه اډر دی،
مونږ ته د الله د طرفه حکم دی، مونږ به دې جهنم ته بیایو پرېښودی نه شو. نبی علیه الصلاة والسلام به بیا وفرمایي چې دې ما ته راپرېږدی دې جهنم ته مه بیایئ. هغوی به وایي نه مونږ د الله نافرماني نه شو کولی. چې کله فرشتې خبره ونه مني نبی علیه الصلاة والسلام به دا ږیره مبارکه داسې ونیسي او د عرش ته به داسې ګوري. الله دا د عربو عادت دی چې د چا نه معافي غواړي دا خپله ږیره داسې په موټي کې ونیسي، دا د هغوی د معافۍ صورت دی. نبی علیه السلام به د خپله ږیره مبارکه په موټي کې ونیسي او د عرش ته به داسې اریان اریان ګوري او وی به یا ربي یا ربي یا ربي، وارب زما وارب زما وارب زما. الله تبارک وتعالی به فرمایي محبوبه ولې څه وجه ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایي الله تا خو زما سره واده کړې وه، الله تخزیني فی امتی، زه به تا ستا په امت کې نه رسوا کوم. الله دا څنګه رسوایي زما نه ده چې زه فرشتو ته منت کوم او زما امتي جهنم ته روان کړی دی. الله دا خو زما رسوایي ده، الله دا خو زما بېعزتي ده، الله زما امتي جهنم ته روان دی. الله تبارک وتعالی به آواز وکړي فرشتو ته ردو هذا العبد، اے فرشتو دا بنده واپس کئ، دا بنده واپس کئ، جهنم ته مه بیایئ. چرته بوزو؟ الله رای ولی میزان تلی ته راولی چې د دې پیغمبر په مخ کې د اعمال وتللی شي، چې د شکوه او د ګیله پاتې نشي. را به ولي بیا به د دې بنده اعمال تللی کېږي. نو چې کله اعمال تللی کېږي حدیث مبارک کې راځي د ده به د نیکو دا چابړې بیا سپک شي، بیا سپک شو. نبی علیه السلام ورته ولاړ دی چې د نیکو چابړې سپک شو. نبی علیه الصلاة والسلام به د ګوتې مناسب یو سپین کاغذ راوالي، انمیله د ګوتې مناسب یو سپین کاغذ به او د نیکو د چابړې ته به ورتاو کړي او به وایي بسم الله. دا کاغذ به راولي نبی علیه السلام به چې بسم الله او د نیکو د چابړې ته به یې ورتاو کړي. چې ورتاوي کړي د نیکو چابړې به ځمکې له راشي، د ګناهونو چابړې به سپک شي. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي انطلقو، بوځئ دا بنده. الله چېرته یې بوځو؟ جنت ته یې بوځئ که نه؟ تاسو یې نه د نیکو چابړې دروند شو، د ګناهونو سپک شو، خو جنت ته یې بوځئ که نه؟ دا فرشتې چې دا الله دا بنده روان کړي نو دی به دې فرشتو ته ووایي ما له لږ مهلت نه راکوئ. ولې نه؟ څه دپاره؟ چې زه د دې بنده نه تپوس وکړم چې دا وڅوک و. الله ده لا پېژندلی هم نه دی چې دا څوک دی، ده لا پېژندلی هم نه دی چې زما دا سپارش چا وکړو. دی چې مخامخ شي نبی علیه الصلاة والسلام ته او د نبی علیه السلام په دې مخ مبارک د ده سترګې پرېوځي. الله د نبی علیه السلام مخ مبارک الله دې دیدار نصیب کړي. نو الله ولې عجیبه حسن ورکړی دی نو چې د نبی علیه السلام پر مخ مبارک سترګې پرېوځي نو دی به وایي ما احسن وجهک ما احسن خلقک، و الله درله کوم ښایسته مخ درکړی دی، و الله کوم څنګه ښایسته پیدا کړی یې. من انت، دا خو راته ووایه چې ته یو څوک و، ته خو راسره خپله پېژندګلي وکړه که نه، څومره ښایسته انسان یې، ته یې څوک و؟ الله دی به ورته وایي انا نبیک، انا نبیک محمد، زه خو ستا نبي محمد یم که نه؟ ده پېژندلی هم نه دی چې دا څوک دی. هغه به ورته وایي چې زه خو ستا پیغمبر یم که نه؟ ستا نه دا یېرو زه به په میدان محشر کې موجود یم او زما امتي به زما نه جهنم ته ځي. تا خو زه یېر کړی ومه خو زما نه ته نه وي یېرو، زما نه ته نه وي یېرو. د الله پیغمبره ته زما پیغمبري، ته زما سفارش کوونکی. ها دا څه و تا چې دې چابړي ته ورتاو کړلو، تا دې چابړي ته ورتاو کړه څه و؟ نبی علیه الصلاة والسلام به ورته فرمایي هذه الصلاة کالتي كنت تصلي علی، دا خو هغه درود شریف و چې دنیا کې تا په ما باندې ویلي، دا خو هغه درود شریف و. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي زه به د جنت کې تر هغې پورې خپل کې نه تم تر څو مې چې خپل یو امتي جنت ته نه دی داخل کړی. امتي د نبی علیه الصلاة والسلام
په سنت مبارکو باندې چاړه راوکاږي. الله په سنت مبارکو باندې چاړه راوکاږي او وایي زه ښایسته شومه. او هغه سنت د نبي علیه صلات وسلام په نالۍ کې په هغې نالۍ کې بهیږي چې په هغې خلکو میچازې کړي، په هغې کې واړه مولم بهیږي او په هغې کې د ده د مخ مبارک د نبي علیه صلات وسلام د سنت هغه ویښته پراته وي. دی په مخ چاړه راوکاږي، هغه سنت د نبي علیه السلام ځمکې ته ورته وکړي او په هغې باندې ماشومان پرېږدي. دی په مخ باندې چاړه راوکاږي، وایي زه څومره ښایسته شومه. ته به د نبي علیه صلات وسلام سره په حوض کوثر کې څنګه سترګې مخامخ کوې؟ ته به میدان محشر کې به د نبي علیه صلات وسلام سره څنګه سترګې مخامخ کوې؟ نبی علیه صلات وسلام په ژوند باندې 2 قاصدین هغه ته راغلي وو. د یو ملک نه 2 قاصدان رالو او چې کله راله هغوی ګیرې خریلې وې. نبي علیه صلات وسلام ته مخ واړو، وی ظالمانو دا خونه درته چا کړې ده؟ دا درته چا ویلي چې ګیرې خریئ؟ نبي علیه صلات وسلام ته په خپل ژوند مبارک مخ اړولی دی. دا امتي چې د قیامت په ورځ ورشي دی به څنګه مخ مخامخ کوي د نبي علیه صلات وسلام سره چې زه ستا امتي ما. او یو مسله درته کوم، علماو لیکلي دي چې ګورې ګیره یا بالکل خریل یا د یو موټي نه کم ګیره پرېښودل دا برابر دي، دا برابر دي. یا خریل یا د یو موټي نه کم ګیره پرېښودل دا برابر دي. په دې ګیره کې ګوره څوک بد نه ښکاري. مونږ پرېښي مونږ پې بد ښکارو، زمونږ سره دا ګیرې بدې ښکاري. الله قسم په الله په هغې جنازه کې ډېر زیات خفه کېږو، ډېر زیات خفه کېږو. تاسو به زه لیدلی یم زه چېرته کټله نه ځمه، زه د مړي تماشه نه کومه داسې. ملګري راته وایي راځه چې وینو په ځوانۍ کې مړ دی راځه تماشه وکړو. زه اکثر نه ځم، زه سیټ ته چاته ولاړ یم. دا ولې چې اکثر لاړم هغه ګیرې خریلي، ګیره خریلي په مخ باندې ګیره نه نو بیا خفه یم که نه، بیا خفه یم. خو همدې په قبر کې چې ته 3 سواله دي، په 3م سوال کې دی انښتی دی. چې کله دی دفن شي مور او پلار ته هم را روان شي، بچي ته هم را روان شي. الله د مور سره غم نه چې زما د بچي سره په قبر کې څه کېږي، د پلار سره غم نه زما د بچي سره په قبر کې څه کېږي، د ښځې سره غم نه زما د خاوند سره به اوس څه کېږي. هغوی خو د ماښامونو غم راغستي، وایي وریجې پسې پخې کړې، حلوا پسې پخه کړې چې وبخلی شو. ته به وایي چې حلوا وریجې پخې کړې بس هغه وبخلی شو. صرف د جومات د امام سره دا غمي چې دی په 3م سوال کې اوس انښتی دی. 3م سوال د نبی علیه صلات وسلام متعلق دی چې پیغمبر دې څوک او څه عمل دې کړی د هغه په شریعت. ده خو ګیره خریلې دی، هلته څنګه جواب ورکړي په قبر کې؟ دی په دغې ځای کې انښتی دی. مونږ دا وایو بختور دی هغه انسان چې دی مړ شي او دا اوږده ګیره ورته په دې سینه باندې پراته وي او دی د الله دربار له ورشي او دا ګیره د اوبو لمده وي. د نبي علیه صلات وسلام د سنتو مبارکونو دا اوبه څاڅي او دی د الله په دربار کې ودرېږي. الله قسم په الله د چا بېعزتي نه کوو، د چا سپکاوی نه کوو. مونږ به دلته کې د چا بېعزتي وکړو، د چا سپکاوی به کوو، سبا به د الله په دربار کې په خپله ودرېږم. الله به راته وایي ښه تا خو په خلکو باندې زړه یخو که نه، نن به در باندې زه خپل زړه یخوم. صرف بطور اصلاح وایو، بطور خیرخواهی وایو، بطور خفګان وایو. قسم په الله چې خفه کېږو در باندې چې ګیره خرئ او د الله دربار له ورځي، په مونځ کې ولاړې، حج له لاړې، د بیت الله شریف نه تاویږي، هم په ګناه کې اختی، هم په ګناه کې اختی. هر نیک عمل چې کوي په ګناه کې اختی. د نبی علیه صلات وسلام دا سنت مبارکه مونږ خپل کو. نبی علیه صلات وسلام په مونږ باندې ډېر زیات خفه کېږي، ډېر زیات خفه کېږي او په نبی علیه صلات وسلام باندې درود شریف ډېر زیات وایو. نور درود شریف خو نشو ویلی، درود ابراهیمي په لمانځه کې وایو، دا خو هر چاته یادېږي نه چې دا وایو. کو دا څوک نشي ویلی نو دا لنډ درود دی وایي وصلی الله علی النبی الامی، وصلی الله علی النبی الامی. دا خو د خپلو بچو ته هم زوت کوم، دا د زنانهو ته هم ووایو چې زنانه پخلی کوي او دا درود شریف وایي. څومره خوند به یې په هغې پخلي کې، څومره برکت به یې په هغې پخلي کې، څومره برکت به یې په هغې پخلي کې چې دا درود شریف وایي او پخلی کوي. الله اوس زنانه پخلی کوي او سرتور سر ورته ولاړی،
پخلی کې او د ګانو اواز ټاټي چرته به په هغې کې خوند وي چرته به په هغې کې برکت وي بار خاوند له دې پوستکې په مزدورو ویستو او دلته یې ته په سرتور سر پخی او په دویمه ورځ باندې سیس ختم یې ووایې راوړه ستا چرته کلمه په خوله کې نشته ستا په خوله کې درود نشته ستا په سر باندې لوپټه نشته نو برکت پکې د کم طرفه راشي ته بسم الله وایا ته درود شریف وایا ته تلاوت کوه ته ذکر و اذکار کوه پخلی کوه ته ګوره چې په کور کې دې څومره برکت دی دې خاوند نه به د مزدورو دا بوج لږ سپک شي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي د الله جل جلاله په موږ باندې بېشمېره نعمتونه دي او د ټولو نعمتونو کې لوی نعمت د الله جل جلاله په موږ باندې چې دی هغه دین اسلام دی چې الله تبارک وتعالی دا نعمت موږ ته را نصیب کړی دی دین اسلام کې د الله تبارک وتعالی ښکلي صفتونه بیان شوي دي یو صفت د باری تعالی چې دی هغه خالق دی زمونږ رب خالق دی او مونږ یې مخلوق یو په دې مخلوق کې بیا ښکته بره شته څوک لږ غوره او څوک ډېر غوره د الله په مخلوقاتو کې یو ځمکه هم ده او یو اسمان هم دی نو بعضې علما وایي چې اسمان غوره دی او بعضې علما وایي چې ځمکه غوره ده کوم علما چې وی اسمان غوره دی نو دلیل دا دی چې په اسمان کې تر ننه پورې ګناه نه دی شوی او نه به پکې وشي اسمان کې ګناه نه کیږي او په ځمکه څه کیږي ګناهونه کیږي نو بعضې علماو چې اسمان غوره دی د الله په مخلوق کې او بعضې علما وی نه ځمکه غوره ده او دلیل پیدا پیش کړي وی په ځمکه کې الله تبارک وتعالی په مخلوق کې چې غوره مخلوق ته پیغمبران دی هغه پکې پیدا کړي نو ځمکه ځکه غوره ده چې په دې کې پیغمبران پیدا شوي دي الله بیا د ځمکې مختلفې حصې دي نو بعضې حصې غوره دي او بعضې حصې غوره نه دي نو په ځمکه کې د ټولو نه بهترینه غوره حصه چې ده نه هغه د مکې مکرمې ځمکه ده ځکه چې خانه کعبه پکې موجود ده د الله کور پکې موجود دی نو بعضې علما وایي چې نه د مکې مکرمې نه د مدینې منورې ځمکه غوره ده نو دلیل دا پیش کړي وایي د مدینې ځمکه ځکه غوره ده چې هلته د دواړو جهانو سردار مبارک تشریف فرما دی الله خو یو خبر دا ده چې د مکې ځمکه غوره ده ځکه چې د الله کور پکې دی او مدینه منوره کې چې د کمې ځمکې سره زموږ د جانان جسم لګېدلی دی هغه ځای د مکې مکرمې نه خو پرېږدوه د خانه کعبې نه پرېږدوه د عرش معلی نه هم بهتر دی د کمې ځمکې سره چې زموږ د جانان ډډه لګېدلې ده هغه د عرش معلی نه هم څه ده غوره ده هغه ځمکه دارنګې بیا بعضې نور ځایونه په ځمکه کې بهتر او غوره چې دي نو هغه جوماتونه دي کم ځای کې چې جومات او مدرسه جوړه ده دا په مخ د ځمکه غوره ځای دی ځکه دلته د الله ذکر کېږي د الله څه کېږي په ځای د بازار باندې ځکه هلته د الله ذکر نه کېږي نو بیا په جماعتونو کې او مدرسو کې دا په مخ د ځمکه غوره ځایونه دي په نسبت د بازار باندې دارنګې په زمانه کې هم الله تبارک وتعالی بعضې زمانه غوره پیدا کړي د نور په نسبت باندې لکه د رمضان المبارک میاشت چې ده دا په ټولو میاشتو کې غوره میاشت ده ولې غوره ده ځکه په هغې کې لیلة القدر شپه موجود ده هغه شپه پکې موجود ده چې په هغې کې عبادت کول د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی لیلة القدر شپه پکې موجود ده که نه د دغې وجې نه رمضان المبارک میاشت څه ده غوره ده
الله. نو د رمضان المبارک میاشت غوره ده. په شپو کې بیا په ورځو کې بیا د جمعې شپه او د جمعې ورځ غوره ده. الله. علماء لیکلي دي وایي د جمعې مبارک شپه چې ده که نه دا د لیلة القدر د شپې نه غوره ده. د جمعې شپه د اخترونو د شپې نه غوره ده. او ولې غوره ده د جمعې شپه؟ ځکه د دې شپې نه د نبي علیه الصلاة وسلام د پیدایش هغه ټایم شروع شوی و. نو کمې شپې نه چې د دواړو د جهان او د سردار د پیدایش د راتلو هغه ټایم شروع کېږي، نو هغه شپه په ټولو شپو کې څه ده؟ بهتره شپه ده، غوره شپه ده. دارنګې په شپو کې یوه بهترینه شپه چې ده نه هغه لیلة البرات ده چې هغې ته شب قدر ویلی شي. 15 شعبان. کومه؟ 15 شعبان شپه. دا کومه میاشت چې شروع ده، اوس شروع ده، د شعبان میاشت شروع ده که نه؟ نن غالبا 8 شعبان دی که نه؟ غالبا نن 8 شعبان دی. نخم لسم دی. دا کوم د شعبان میاشت چې شروع ده، په دې کې د 15 شعبان شپه دا ډېره زیاته او غوره شپه ده، بهتره شپه ده. په دې شپه کې الله تبارک وتعالی ټول ګناهګاران بخي. الله دې پکې زموږ مغفرت نصیب کړي. څومره ګناهګاران چې دی الله په دې شپه کې څه کوي؟ بخي. خو یو څو تنه دي چې هغه پکې نه بخلی کېږي. یو پکې کوم؟ حدیث مبارک کې راځي وعاق لوالديه، د مور او پلار نافرمان په دې شپه باندې نه بخلی کېږي. په کم بچی نه چې مور خفه ده، د کم بچی نه چې پلار خفه دی، د براعت په شپه باندې الله تمام انسانان معاف کوي، خو دغه بچی نه معاف کوي د کم بچی نه چې مور خفه وي، د کم بچی نه چې پلار خفه وي، دی پکې نه معاف کېږي. الله تبارک وتعالی فرمایي دې د براعت په شپې باندې ولاړ دی، الله ته جاړي، فریاد کوي، الله په دې شپه ته تمام انسانان معاف کوي، الله پکې ما پکې معاف کا. د تهجد په ټیم کې ولاړ دی، جاړي الله ما معاف کا. الله فرمایي نه دې معاف کوم، تا بوډا پلار په کور کې خفه پرېښی دی، نه دې معاف کوم، تا بوډۍ مور په کور کې خفه پرېښې ده. ځکه حدیث مبارک کې راځي رضن فی رضا الوالد رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، او کما قال علیه الصلاة والسلام. د رب رضا د پلار په رضا کې، د رب خفګان د پلار په خفګان کې. پلار رضا، رب رضا، پلار خفا، رب خفه. لنډه خبره ده. یو سړی دا ګوري چې یاره زما رب رضا دی کو خفه دی، په خپل کور کې د خپل پلار ته وګوري، په خپل کور کې د خپل کو پلار ته رضا وایي دی چې زما رب څه دی؟ رضا دی. کو په کور کې د پلار خفه و نو ودې وایي چې زما رب څه دی؟ خفه دی. زه نه وایم، د دواړو جهانو سردار فرمایي د رب رضا د پلار په رضا کې، د رب خفګان د پلار په خفګان کې. یو صحابي راغی د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس کوي د الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دا د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه ستا ده، د جنت په دروازو کې دا ستا منځنۍ دروازه ده. اوس ستا خوښه ده که په ځان یې بندۍ او که په ځان یې کول او ساتي. صحابي راغی د نبی علیه الصلاة والسلام سره جهاد ته روان دی، جهاد ته. نبی علیه الصلاة والسلام ته چا وی د الله پاک پیغمبر دا کم صحابي چې تا سره روان دی که نه، د ده په کور کې بوډۍ مور ده او څوک یې د خدمت نشته دی. نبی علیه السلام ته صحابي ته وایي ای صحابي ته ما سره روان یې جهاد لځې او د الله پاک پیغمبر تا سره جهاد لځم، ستا په کور کې مور نشته، د الله پاک پیغمبر مور مشته، خو ته جهاد نه روان یې. نبی علیه السلام صحابه کرام راغونډ کړو، او صحابه واورئ
الجنت تحت اقدام الامهات، جنت د مور د قدمونو د لاندې دی. ما سره جهاد لمزه کور ته لاړ شه د مور خدمت وکړه. مطلب دا دی کو جنت ګټل غواړي ځان به د مور د خپو خوري حساب کې هغه به جنت ته ځي. دی وایي زه خو مولوي صاحب غټ مولا یم اوس نو ما خو ځان له سپین پټکې والی دی، زه بس مور ته کېنم پاسم، نو زه خو ځان له 16 ګریډ افسر یم، نو زه به مور ته اوس کېنم پاسم، زه خو ځان له ایم پی ایم ما پسې خو ځان له شاته ټوپک مار ګرځي. زه متکو هر څه خو په کور کې د دې مور د خپو خورې به ځان حسابه لګنه به جنت ته ځي. یقین په الله وکا، قسم په الله کو زمون مولان مونږ دا تور پټکی او دا سپین پټکی خلاص کی د الله د عذاب نه کو چرته مور را نه خپای، زمون د الله د عذاب نه نشي خلاصولی. د شپې جړاګانې دې نشي خلاصولی، د شپې تهجد دې نشي خلاصولی، تبلیغ دې نشي خلاصولی، چیلې 4 میاشتې دې نشي خلاصولی کو په کور کې دې مور خپه پریښي او پلار دې خپه پریښي. دا هیڅ حالت نه دی قبول. الله نو یو نبی علیہ السلام فرمایي په دغه شپه باندې هر چاته مغفرت نصیب کیږي خو چاته نه نصیب کیږي د مور او پلار نافرمان ته. وعاق لوالديه، دا راته ځکه چې دا مبارکه شپه را روانه ده ښه. دویم نبی علیہ السلام فرمایي قاطع رحم، خپلولي کټ کوونکې. څوک چې د خپل خپلوانو سره خپلولي نه پالي، د رور سره مې نه لګي، د پلار سره مې نه لګي، تر ته خو به تربور ومه، د تر زوی ته به د تربور زوی وم او دشمن به ورته ویمه. دا زموږ د پښتنو حالت دی که نه؟ قاطع رحم، بل چا سره چې بار میلاویږم په سینه ورته لاس ږدم ځان غټ اخلاقي ثابتومه، خو زه یې تپوس وکړم یاره دا پلانکی سړی خو ډېر اخلاقي دی، ډېر ښه سړی دی، دا څوک دی؟ یاره مولي صاحب کور کې د رور سره خبرې نه کوي، بار اخلاقي و په کور کې رور سره دشمن. قاطع رحم، خپلولي کټ کوونکې. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی اے فرشتو تمام انسانان معاف کړئ، خو دې ځکه ما معاف کوئ چې د خپل ولی کټ کړي دا، صبر ورته وکړئ که دوی د خپل ولی جوړه کړه بیا به یې معاف کړو، که جوړه یې نه کړه نو نه یې معاف کړو. ما په دې خبرو نه پوهېږئ. قاطع رحم، خپل ولی کټ کوونکې، خپل ولی کټ کوونکې. په دغه مبارک شپه باندې الله دته بخښنه نه نصیب کړي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. الله بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی حسدګر انسان ته بخښنه نه نصیب کړي. چاته؟ حسدګر انسان ته. الله غله گاډي ورکړي، الله غله کور ورکړي، الله غله جیداد ورکړي دي، ځان دی ولولي ورکړي دي. زه د الله په تقدیر نه اعوذ بالله اعتراض کوم. حدیث مبارک کې راځي وای دا حسد د انسان نیکی داسې ختموي کنه لکه وچ لرګو ته چې تیلې وای، داسې د انسان نیکی ختموي. د حسدګر بل ګناه ته ضرورت نشته چې په دې کې حسد موجود دی، دا ګناه کافی ده، دا ګناه به ور د جهنم ته ولي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. زموږ پښتانه څه وایي؟ چا سره گاډی دی چا سره کور دی که نه، یاره وایي الله دې دې ده نه والي نو که مالی راکوي که نه راکوي، خو چې ده نه نو دا حالت زموږ دی که نه دی؟ رور ته په لار کې کوې کنو که نه کنو. نو حسدګر انسان ته په دې شپه کې الله مغفرت او بل یو ګناه بې عزت څه شی؟ بعضې ګناهونه یې څه خوند خوی مي که نه، بعضې ګناه داسې چې د هغې خوند هم دی. ګناه بې عزت د کم انسان چې په پاینسو کې غوټې پټې پاینسې ښکته راکاږي الله پکې دته مغفرت نه نصیب کوي. په دې شپه باندې الله دغه انسان ته مغفرت د چا چې د پاینسو کې غوټې پټې پاینسې ښکته ځان پسې راکاږي، دا ګناه بې عزت دی که نه؟ خوند پکې شته؟ دا پرتوک په ځان پسې راکاږي څه خوند پکې شته؟ الله فرمایي ټول معاف کوم، ټول معاف کوم، خو دې نه معاف کوم.
الله دې زموږ په حال رحم وکړي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. موږ سیستم الټا کړی دی. سیستم خو څه کړی دی؟ نارینه ته حکم دا دی پیسه اوچته کا، نو نارینه پیسه ښکته کړه. زنانه ته دا حکم و چې پیسې ښکته کا، نو هغې پیسې بره زنګونانو ته راورسولې. زنانه ونه تبلیغیانې جوړې شوي بړې بیوالي هسې ده که نه ده؟ نیمو پنډو ته یې پیسې راورسولې، هغې پیسې روچتې کړې، خپې ښکاره کړې، سړو پیسې ښکته کړې. مونږ دا قصد کړی دی چې شریعت څه وایي مونږ به د هغې خلاف چلیږو. سبا به زه خپل جانان ته څنګه مخامخ کېږم چې زه ستا امتي یم؟ تا خو چې سوي ما دا قصد کړو چې زه به د هغې خلاف چلیږم. نن حوض کوثر له راغلی ما له جامونه راکړه د اوبو. نو دا بې ګناه بې لذت د کوم انسان چې پیسې ښکته یي الله تبارک وتعالی ده ته په لیلة البراءت کې مغفرت نه نصیب کړي. کله چې د شعبان میاشت په شروع شوه نبي علیه صلات وسلام به روجې نیول ډېر زیات شروع کړو. دا ولې؟ ځکه په دې میاشت کې د ټول کال د انسان د ریکارډ بره اسمانونو ته خیږي. نو نبی علیہ السلام به روجې زیاتې کړې چې زما عمل نامه بره الله ته پیش کولی شي چې زما پکې نیکۍ زیاتې وي، چې زه روجه پخولی ما. بعضې علماو چې نه منه راغلې ده، نو تطبیق داسې دی چې بعضې علماو چې د 15 شعبان نه بیا اخوا روجې مه نیسه، 15 شعبان نه اخوا روجې مه نیسه، بدن دې لږ تکړه چې رمضان المبارک ته برابر شي، هغې ته بیا ځان لږ جوړ کړه. خو دا مبارک شپې دي، په دې کې د الله عبادت ډېر زیات وکړئ. دا کوم ګناهونه چې درته ما یاد کړو، ځوانانو تاسو ته وایم د مور او پلار خدمت کوئ. د مور او پلار څه کوئ؟ د مور او پلار خدمت کوئ. مور او پلار مه خفه کوئ. لږې ورځې دي سبا درنه روان دي تورو خاورو ته، بیا به پسې لاس مروړي، خو بیا غم مو که په لاس باندې نه راځي، بیا به ډېر افسوس کوئ. دا ستا سره د لږو ورځو مېلمانه دي. دا مور دې رضا کا، دا پلار دې رضا کا. د مور او پلار خدمت کوئ. دویم خپلو خپلوانو کې کو د چا نالګۍ وي هغه ختمې کوي. د دې خبرې انتظار مه کوئ چې موږ له به څوک روغه وکړي. موږ له به څوک څه وکړي؟ دنیا کې داسې خلک ډېر کم پاتې شوي دي چې د 2 تنو روغه غواړي. داسې خلک ډېر کم پاتې شوي دي. ډېر خلک داسې دي چې دا کوشش کوي چې زه به 2 تنه څنګه جنګوم. د چا انتظار مه کوو چې درېمګړی به راځي ماله به روغه کوي. لاړ شه معافي دې وغواړه، وایې په تا مې پروا نه وه، خو چې ستا سره خبرې نه کوم زما نه د شنې روزې جانان خفه دی، ځکه تعالی رالم. الله مې په هغې مبارکو شپو کې مغفرت نه کوي. الله مې په لیلة القدر کې مغفرت نه کوي. په لیلة البراءت کې مې مغفرت نه کوي. د اختر په شپه مې مغفرت نه کوي. نو خپل خپلوانو سره کو د چا نالګۍ وي انشاءالله ختمو به یې که نه به یې ختمو به یې که نه. او حسد پرېږدوئ. څه پرېږدوئ؟ حسد. او دا پیسې اوچتول ګران کار دی کو آسان کار دی؟ آسان کار دی. نو پیسې اوچتې ساتئ. دی وایي مولوي صاحب ما خو به تکبر نه دي ښکته کړي. نو چې نه دي ښکته کړي نو اوچتې کړه که نه چې نبي علیه السلام فرمایي اوچتې کړه. ولې دې ښکته کړي دي؟ الله. نو ما مختصر خبرې کولې ځکه ټایم مې ډېر زیات مختصر دی. الله تبارک وتعالی دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د الله تبارک وتعالی په آسماني کتابونو کې د ټولو نه لوړ مقام او لوړه مرتبه چې ده د قرآن پاک ته. ځکه د دې قرآن پاک د وجې نه مخکې چې څومره آسماني کتابونه دي هغه ټول منسوخ شوي دي. د قرآن پاک په موجودګیرۍ کې څوک نه په تورات عمل کولی شي، نه په انجیل عمل کولی شي، نه په زبور باندې عمل کولی شي، او نه مخکې چې نور څومره صحیفې په پیغمبرانو باندې نازل شوي په هغې باندې عمل کولی شي. د دې قرآن مجید د وجې نه الله تبارک وتعالی مخکې ټول آسماني کتابونه منسوخ کړي دي.
دویم دا چې مخکې څومره آسماني کتابونه نازل شوي دي هغه الله تبارک وتعالی پیغمبرانو ته په یو ځای باندې ورکړي دي لکه تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په صحیفو باندې میلاو شو په تختو باندې تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په تختو باندې میلاو شو ورکړی شو ورته دغه شانتي انجیل زبور څومره آسماني کتابونه چې دي الله تبارک وتعالی په یو ځای باندې پیغمبر ته ورکړي دي د قرآن مجید نزول هم جدا غونته کې شوی دی یو ځل نبی علیه السلام د جبریل امین نه تپوس وکړو وی جبریله ته چې ما ته د قرآن دا وحی راوړي دا ته څنګه راوړي جبریل علیه السلام ورته فرمایل وی دا الله پاک پیغمبره چې کله مال الله تبارک وتعالی یو آیت راکړي یا یو سورت راکړي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله شروع شي او داسې زلزله وي چې ډېره سخته زلزله وي او د هغې زلزلې د وجې نه په اسمان کې چې څومره فرشتې په هغې ټولو بېهوشي راشي فرشتې ټولې بېهوشه شي وی د ټولو نه اول زه هغه فرشته یم چې سر روچت کم د الله په دربار کې او الله تبارک وتعالی چې ما ته څه راکړي هغه راته راکړي کو صورت وي او کو آیت وي وی د الله پاکه پیغمبره چې زه بیا د وحي اسمان د اسمان نه ځمکې ته راوړم زه یوازې نه راځم زه چې د اسمان نه راځم زما سره 80,000 فرشتې ښکته راکوزیږي او بیا په هغې 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نورې ملګري زه چې د قرآن یو آیت راوړم نو دومره په لوی مجلس او په لویه ګڼه د فرشتو کې تا ته راوړم حدیث مبارک کې راځي عائشہ بیوی فرمایي وایي چې کله په نبی علیه السلام باندې به وحی نازلېده سخت د یخنۍ موسم به انتهایی یخ به و خو د نبی علیه السلام په تندي مبارک په خولې شروع شو او داسې خوله به د نبی علیه السلام په تندي راله چې دا خوله به دې څڅېدله دومره د وحی زور و زور د نبی علیه السلام یو صحابي دی زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه وایي د نبی علیه السلام سره په خوا کې ناست وم وایي د نبی علیه السلام دا زنګون مبارک زما په پتون باندې پروت لکه څنګه چې دوه ملګري یو ځای ناست دي وایي په نبی علیه السلام باندې د وحي اثر شروع شو وی د نبی علیہ السلام دی زنګون مبارک زما دی پتون ته دومره زور ورکو دومره زور وی قسم په الله ما چې زما دا پتون زره زره شو مات شو دومره د وحی زور و زور د نبی علیہ السلام احادیث مبارکو کې راځي وی نبی علیہ السلام به چې په کومه وخه باندې سور و او په نبی علیہ السلام به وحی شروع شو هغه وخه به نه شو ودرېدې هغه به فورا کېناستله بیا به د نبی علیہ السلام هغه وزن نشو برداشت کولی دومره زور و د وحی نو الله تبارک وتعالی مونږ ته داسې یو قرآن راکړی یو داسې کلام راکړی یو داسې کتاب راکړی دی چې په هغې سره الله تبارک وتعالی تمام آسماني کتابونه منسوخ کړي دي دا د قرآن یو عظیم شان دی یو لوی شان دی او دغه کتاب الله تبارک وتعالی دی امت ته ورکړی دی نو د قرآن فخر دا زمونږ فخر دی دا زمونږ کتاب دی کنه او بیا حدیث مبارک کې راځي لازمه کې او اسمانونه الله تبارک وتعالی نه دی پیدا کړي
الله تبارک وتعالی د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت په خپل باندې وکړو نو چې کله فرشتو د قرآن دا سورتونه واوریدل نو فرشتو وی خوشخبری دی وی هغه انسان لره چې په چا به دا قرآن نازلیږي مبارکی دی وی هغه انسان لره چې په چا باندې به دا قرآن نازلیږي او مبارکی دی وی هغه سینو لره په کومو سینو کې چې به دا قرآن محفوظ کیږي او یادیږي او مبارکی دی وی هغه جبو لره چې په کومو جبو باندې به د دې قرآن تلاوت کیږي نو ځمکه نه و پیدا اسمان نو پیدا لا مونږ نو پیدا چې فرشتو مونږ ته مبارکي راکړې ده چې هغه جبو لره او هغه شونډو لري مبارکي وي په کومو جبو په کومو شونډو باندې چې به د قرآن تلاوت کیږي داسې لوی شان والا کتاب الله تبارک وتعالی مونږ ته را نصیب کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې د قرآن تلاوت کوي او د قرآن د تلاوت د وجنه د په نورو اعمالو کې شرکت نشي کولی الله تبارک وتعالی د هغې نورو اعمالو ثواب دته په مفتو کې ورکوي الله یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منځ کو داسې راوګرځېدو صحابه کرام ناست نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی په تاسو کې داسې څوک شته چې بیګای په یو وږي ګېډه باندې ډوډۍ خوړولې وي په تاسو کې داسې یو تن شته نه چې بیګای یو وږه ګېډه مړه کړې وي چاته خوراک ورکړې وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او د الله پاک پیغمبره ما بیګا یو وګه سړی موړ کړی دی یو وګه ګېډه می مړه کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل وی پتا سو کې داس یو کشت دی چې بیګای د یو مسلمان بیمار فرسی کړی وی دا غي تپوس کړی وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی او د الله پاک پیغمبره ما بیګا د یو مریض پوښتنه کړې تپوس مې ورله کړی دی د یو مسلمان تپوس له ورغلی وم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی په تاسو کې داسې یو انسان شته چې بیګای د یو مسلمان جنازه کړی وي د یو مسلمان په جنازه کې شریک شوی وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی او د الله پاک پیغمبر بیګا ما د یو مسلمان جنازه هم کړی ده بیا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د الله پاک پیغمبر چې بیګا می دا ټول کارونه وکړل کنه په یو وګ ګېډه باندې می ډوډۍ وخوړله بیا د یو مریض تپوس لورلم بیا می د یو مسلمان په جنازه کې شرکت وکړو الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه مې وکړل او کور ته رالم نو ټایم ډېر ناوخته او د شپې نو ما وی که اوس وده کېږي نو تهجد خو پرېږده و د ساره مونځ به درنم قضا شي هغې له به هم پانسي ځکه اوس ټایم ناوخته دی نو د الله پاک پیغمبر اوده نه شوم د دې یرې د وجې نه چې تهجد رانه پاتې کېږي او مونځ رانه پاتې کېږي نو ما وی چې تر څو به د شپې ناست یم خو راشه د قرآن تلاوت شروع کړه نو د الله پاک پیغمبر چې بیګا کم حصه د شپې بیا پاتې وکړه پای کې مې د قرآن تلاوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ابو بکر دا خبره ده دا ځکه بیګا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام زما خواله سل پیری راغی او ما ته وی چې په ابو بکر باندې زما سلام وایا سل زل زما خواله راغی او ما ته وی چې په ابو بکر باندې زما سلام وایا او بیا راغی ما ته ویل چې د الله پاک پیغمبره بیګا مې د ابو بکر په شونډو باندې سل پیری خپلې شونډې لګولې دي الله نو چې په کومو شونډو باندې د قرآن تلاوت کیږي هغه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ښکلی
هغه شونډې جبري علیه السلام ښکلی دومره د قرآن فضیلت دی دومره د قرآن ثواب دی الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی کم انسان بچے چې قرآن ختم کی د کم انسان بچے چې قرآن ختم کی نو حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی فرشتو تو فرمائی وی اے فرشتو د دې مور او پلار په اعمال نامه کې چې څومره ګناونه دي هغه ټول ولا وران کړي په کوم ورځ چې ستا بچی د قرآن ختم وکړو په هغه ورځ باندې ستا د اعمال نامې نه الله ګناونه ختم کړو دومره خو د قرآن ثواب دی بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی کم انسان چې په ناظره باندې قرآن ختم کی او بیا روزانه د 200 آیتونو مبارکه او تلاوت کوي او دا انسان مړ شو الله تبارک وتعالی خو دې بخله دی خو د وجې نه الله 15 نورو مړو ته مغفرت نصیب کوي په ناظره د قرآن ختم کو او بیا د روزانه 100 آیتونو تلاوت کوو د 200 او عمل دې په کړه و مړ شو نو الله خو ته بخله خو ستا د برکت د وجې نه 15 نورو مړو ته هم مغفرت نصیب کیږي په مقبره کې دا خو د ناظري دومره لوی ثواب دی د ناظري چې بیا ترجمه وکړي او حفظ وکړي چې د هغې به څومره لوی برکات وي د قرآن تلاوت زیات کوئ نبی علیه السلام فرمایي وی الف لام میم دا زنوام چې یو حرف ته بلکې دا څو حروف دي 3 حروف دي نو نبی علیہ السلام حدیث مبارک ته وی د قرآن په یو حرف باندې الله سونه کې ورکی لسنه کې ورکی او نبی علیہ السلام فرمایي وی الف لام میم یو حرف نه دی الف ځان له حرف ته لام ځان له حرف ته او میم ځان له حرف ته نو په الف لام میم باندې سونه کې شي 10 نه کې شي بیا نبی علیہ السلام د الف لام میم لفظ ولی ذکر کړي قرآن کې خو نورم ډیر آیاتونه دي کنه نبی علیہ السلام دا لفظ د الف لام میم ولی ذکر کړي چې په دې باندې 10 نه کوي دي بل آیت ولی نه ذکر کړي دې کې اشاره ده یوې خبرې ته او هغه اشاره دا ده چې د الف لام میم په معنی باندې څوک نه پوهیږي د الف لام میم معنی چاله ورځي نه ورځي مونږ وایو الله اعلم بمراده الله په دې په معنی د دې حروف داسې معنی کو کنه د الف لام میم معنی چاله نه ورځي او نبی علیہ السلام هغه لفظ ذکر کړی چې دغه په معنی باندې څوک نه پوهیږي اشاره د دې خبرې ته چې کو په معنی پوهیږي او کنه پوهیږي په یو حرف درته لسنه کې ملاوي کو په معنی پوهیږي او کنه پوهیږي څنګه چې د الف لام میم په معنی نه پوهیږي په دې درته الله 10 نه کې ور کوي نو مقصد دا رې کو د قرآن په ترجمه پوهیږي او کنه پوهیږي بیا درته الله څه در کوي نیکی در کوي بیا درته الله نیکی در کوي ها چې بیا دې په ترجمه باندې ازده کو په حفظ دې ازده کو دا خو نور علی نور دی چې دا غي به څومره ثوابونه دا خدای ناظری دومره ثوابونه دي ناظری دومره ثوابونه دي نو قرآن دی ویل دی په ترجمه دی ویل په ترجمه وایا حفظ دی کړي حفظ گردان کوا استینه دی کړي په ناظره دی ویل روزانه د 200 آیتونو مبارکه وسکوا تلاوت کوا د دې ډیر زیات لوی فضائل دی او برکات دي حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات حامل القرآن
اذا مات حامل القرآن هر کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالى زمکی ته وحی وکي الله تاكل لحمه ای زمکی د حافظ قرآن غوخي بګورته نه خوري پزمکه باندې الله تبارک وتعالى د حافظ قرآن غوخي حرام کړی دی غوخي ازمکه د حافظ قرآن غوخي با نه خوري دا معمولی انسان نه دی ته د پزړه کې د قرآن آیاتونه مبارکه پراته دي ته د پزړه کې د بخاری شریف احادیث مبارکه پراته دي ته د پزړه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي ازمکه د حافظ قرآن غوخي به نه خوري قالت الارض زمکه جواب ورکي ای وربي ای زما ربا کیف آکل لحما زبد د غوخي څنګه خورما وکلامک فی جوفی د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی زمکه وی الله زره د غوخي نشم خوړی زبد هغه غوخه خورم څنګه چې د کوم انسان په زړه کې ستا کلام پروت وي د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت وي الله تبارک وتعالى دومره لوړ مقام حافظ قرآن ته ورکړی دی جنت کې به مختلفی درجی کنا مختلفی درجی یو سړی د حافظ قرآن نه تپوس کوي چې حافظ صاحب ستا په جنت کې کومه مرتبه ده نو تپوس ته مکه و قرآن ته وګوره څومره چې د قرآن آیتونه دي دومره د حافظ قرآن درجی دي په جنت کې ځکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به حافظ قرآن ته وفرمایي وی قرآن لولا په ترتیل سره خو په مزه مزه باندې لولا او زه د جنت په درجو باندې ورخیجا کم ځای کې چې قرآن ختم شو اکستا درجه ده نو د قرآن چې څومره آیتونه دي دومره د حافظ قرآن په جنت کې څه دي مرتبې دي دومره لوړې مرتبې دي الله تبارک وتعالی حافظ قرآن ته دومره لوړ مقام ورکړی دی نو یو خدای چې موږ په خپل باندې هم پابندي کوو د تلاوت د قرآن په خپل تلاوت د قرآن پابندي کوو ځکه دا ډیر زیات لوی ثواب لري د دین بل غوره ذکر نشته د قرآن د تلاوت نه د صحابه کرام او د تابعین خدا طریقه و چې هغه په هفته کې قرآن ختمه قرآن کې څو منزل دي په قرآن کې 9 منزل دي کنه په قرآن کې 9 منزل دي دا منزلونه چې دي دا د صحابه کرام او د تابعین او د سبق ویلو ترتیب دی ځکه چې هغه په هفته کې قرآن ختمو نو یو منزل به هغه په یو ورځ کې وي نو چې 9 ورځې به تیرې شي نو 9 منزل به هغه پوره کړیو د هغه طریقه دا وا چې هغه په هفته کې قرآن ختمه مون کال راشي او کال تیر شي قرآن سو ختم نکی دا افسوس خبره ده که دا افسوس خبره نه ده په هفته کې نشي ختمولی په میاشت کې ختم کا په میاشت کې نشي ختمولی په کال کې خو ختم که کنه نو کال پوره شي او د قرآن ختم پکې اونه کړی شي دا د افسوس خبره ده د قرآن تلاوت دا د زړونو نه زنګ لر کوي زنګ مخکې به د خلکو دا ترتیب و چې هغوی به د شپې تلاوتونه کول د شپې به تلاوت شروع کو د نیمې شپې پورې به هغوی تلاوت د قرآن کو په تهجد کې به د قرآن تلاوت کو زمونږ د خلکو نه تلاوت بالکل فاتح شوی دی بالکل فاتح شوی دی د موبایل خو ته بالکل تلاوت فاتح کو مخکې به هر کس ته د قرآن څه عیسه یادوه څه عیسه یادوه او هغه سینه حدیث مبارک کې راځي وي په کومه سینه کې چې د قرآن څه عیسه نه وي دغه سینه خو ډیران دی هغې سینې ته خو ډیران ویلی شوی دی چې په کومه سینه کې د قرآن د سره د څه عیسه نه وي الله په غزوه احد کې د مسلمانانو نه شهیدان لږ ډیر وشو نو چې شهیدان ډیرو
نو صحابه کرام په خپل هم ټول زخمیانو چې کوم ژوندي پاتې شو ټول صحابه کرام زخمیانو او ډیر شهیدانو نو د هغې دپاره یو ځای قبرونه وکنستل اجتماعي قبرونه یې وکنستل نو اجتماعي قبرونو کې چې بیا مړي ښخی که نه نو دا به یو بل د پاسه نه ږدي دا به داسې ږدي چې یو به مخې ته بل ورپسې داسې په لړاک باندې به ږدي پر لبان دې به یې نه ږدي په اجتماعي قبر کې د مړو د دفن کولو طریقه دا ده نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله قبرونه تیار شو نو صحابه کرامو ته وفرمایلو قبلي طرف ته پکې هغه تنګ دی چې کم یو په دوی کې غوره او بهتر دی صحابه کرام ټول غوره دي ټول بهتر دي خو بیا چې په دوی کې کم غوره او بهتر دی هغه ړومبیک دی قبلي سیټ ته صحابه کرام وفرمایل د الله پاک پیغمبره موږ ته به څنګه پته لګي چې کم یو غوره دی کم یو په درجه کې د دې بل نه بهتر دی موږ ته به څنګه پته لګي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل تاسو وګورئ که نه کم تن ته چې د قرآن ایسه زیاته یاده وه دا د دې بل نه بهتر دی او غوره دی چاته چې د قرآن ایسه څومره زیاته یادی دی قبلې تک دی بیا ورپسې چاته زیاته یاده بیا پسې هغه دی بیا ورپسې چاته یاده بیا پسې هغه دی په دې طریقه باندې نو نبی علیه الصلاة والسلام غوروالی او بهتروالی ثابت کړی په قرآن سره چې د چا په سینه کې قرآن څومره زیات او دومره دا بهتر دی د بل نه دومره دا غوره دی د بل نه د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې هغه قرآن په خپله زده کوي او بل ته یې ښیي په تاسو کې غوره او بهتر هم دغه انسان دی قرآن په خپله وایي او بل ته یې ښایي دا د انسان د پاره صدقه جاریه هم ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کله چې انسان وفات شي د اعمال سلسله ختمه الا ثلاث مگر درې اعمال داسې دي چې پس د مرګ هم د ثوابونه میلاويږي پاره کې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه صدقه جاریه ده انسان ژوندی دی منځم کوي روجم نیسي حجونم کوي زکاتونم ورکوي ذکر و اذکارم کوي خدا د نیکو اعمالو سلسله روانه وي تر مرګه پورې کله چې انسان مړ شو بس دا هر څه ختم خو درې اعمال داسې چې پس د مرګ هم بیا درته څه میلاویږي ثواب میلاویږي په هغې کې یو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي صدقه جاریه صدقه جاریه ده صدقه جاریه په خپل ژوندانه باندې د جومات رخ کړی دی مدرسه دې رخ کړې ده ته مړ یې په قبر کې پروت یې په دې جومات کې چې څومره خلک منځونه کوي په دې مدرسه کې چې څومره سبقونه ویلی کېږي تا ته په مفتو کې ثواب میلاویږي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولد صالح يدعو له نیکمل بچی چې دې مور او پلار له دعاګانې غواړي مور مړه ده په قبر کې پرته ده پلار مړ دی د قبر په تورو تیرو کې پروت دی خو دلته بچی ته قرآن ښودلی و بچی چې قرآن راواخلي نو بچی سبق شروع کی وی الف لام میم بچی ته څو نیکۍ میلاو شي دیرش مور او پلار ته په قبر کې په مفتو کې څو نیکۍ میلاو شي دیرش نیکۍ مور په قبر کې پرته ده پلار په قبر کې پروت دی په دنیا کې چې بچی قرآن ختم کی دی بچی ته چې څومره ثواب په دې قرآن باندې میلاو شو دومره ثواب دی مور او پلار ته په لحد کې میلاو شو ولد صالح نیکمل بچی او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او علم ينتفع به علم چې پس د مرګ د مولی سے پاغه سره پیدا اغستلې کیږي عالم دی قاری دی حافظ دی په
په خپل ژوندانه باندې شاګردان تیار کړي دي، په خپله دی په قبر کې پروت دی، خو شاګردان یې لګیا دي په دنیا کې، چاته قاعده ښیي، چاته سپاره ښیي، چاته قرآن ښیي، چاته احادیث مبارکه ښیي، چې څومره شاګردان د ده په دنیا کې سبقونه وایي، استاذ ته په قبر کې بس مفتو کې څه میلاویږي؟ نیکۍ میلاویږي. نو په خپله هم قرآن ووایئ، په بچو باندې هم قرآن زده کوئ، ځکه د بچي په مور او پلار باندې یو حق دا دی چې د بچي صحیح تربیت وکړي، صحیح تربیت وکړي. به هر حال د قرآن په فضیلت باندې یو څو خبرې مې درته ځکه وکړي چې روژه را روانه ده، مونږ له د قرآن تلاوت زیات پکار دی، یوه خبره. دویم دا دی چې د قرآن په درسونو کې مونږ له شمولیت پکار دی. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي، او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي، او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام. ډېره مننه.